بسم الله الرحمن الرحیم. د کریمس او د پټو د تښتېدلو اسباب او د هغې علاج. د پټې چې تښتي نو دې ته کریمس وایي او کړل هم ورته وایي، اردو کې ورته اکړ وایي، پټو کا کینچو هم ورته وایي. نو د دې اسبابو چې معلوم شي د هغې علاج وشي نو دا ټیک کېږي. اسباب دا دي چې اوبو کمې کله راشي، کیلشیم کمې راشي، د وینې کمې راشي، د غذا کمې راشي، یا داسې ادویات دي چې هغه خلک د بعضې مرضونو لپاره استعمالي، د هغې په وجه باندې دا کړل راځي، کریمس راځي. لکه کوم د کولسټرولو کمولو کوم ادویات استعمالیږي، خوب دپاره کومې دوایانې استعمالیږي، د دې وجې نه راځي. یا یو بعضې عاداتو کې زیاتې راشي، لکه ډېر زیات ودرېږي، یا ډېر زیات خوب څوک کوي، یا خوله ډېره زیاته راځي په بدن باندې، نو دې وجې نه کړل پیدا کېږي. یا بعضې مرضونه دي لکه شوګر شو، ټرایګلیسرایډ شو، او داسې د رحم رسولی شوه، نو په دې امراضو کې دا مخې ته راځي. داسې عادتونه دي، دا زیات خوراک شو، ناقص خوراک شو، موټاپا شوه، یا د رګونو تنګوالی شو، یا د زنانه چې کوم سینډل او اوږدو پوندو والا استعمالوي د دې په وجه باندې، او یا د پټو خپله کشیدګي وي، او یا د خپو کې کوم اعصاب او پټې چې دي نو په هغې کې تخدیر او تحلیل پیدا شي، نو دې اسبابو د وجې نه دا کړل او کریمس پیدا کېږي. نو اول اسباب معلومول پکار وي، بیا د هغې نه پس د هغې علاج اسان وي. خو زه به عمومي طور باندې تاسو ته د دې علاج وښیم چې عام طور باندې او په عامو حالاتو کې د کوم علاج کېږي نو هغه به ورته وښیم. اول خو دا چې کله هم کړل راغی او کینچو راغی نو هغه مقام ته مالش کړي او هغه ومږي، هغې سره هغه ځای ګرم شي، نو فورا هغې ته وینه متوجه شي. کله چې ورته وینه متوجه شوله نو دا کړل به ختم شي، فورا فایده کوي. نو د مالش دپاره مختلف تیلونه، مختلف نسخې هم شته دی، او د خوراک دپاره هم شته. که وینه ټینګه وي، عام حالاتو کې هم د وینې ټینګوالي د وجې نه دا کېږي، نو وینې نری کولو لپاره یو چټني ده، خوږه نمکینه شانتې هغه ته ښیمه. تاسو به داسې کار وکړئ چې قجوري به واخلئ، ادرک به واخلئ، پودینه به واخلئ، او زیره به واخلئ، هم وزن دا به والی 50 ګرام والی، دا به تاسو مکس کړئ، او مالګه به پکې واچوئ چې څومره پکې تاسو اچولی شئ حسب ذایقه. هغه به دا 2-3 ټیمه د ورځې 2-3 چمچې دا خورئ، انشاءالله وینه به ستاسو نری شي، او دغې ځایونو ته به وینه ورورسي کوم ځای کې چې پټو کې تکلیف وي. او یو نسخه بل دا خوراکي نسخه ده، هغه کلونجي، میتي دانه او اجواین دیسی، دا به هم وزن والی او معده به کې، او یو چمچ وړه چمچ چای والا چمچ چې دا د ورځې 4 ټیمه د اوبو سره دا خورئ، نو د ډېر مرضونو کې دا فایده کوي، او خاص کر په دې کې. بل دا که تاسو ډېر او څه پټۍ مټۍ تعول غواړئ، لکه خپې سپینې ده یا مټې دغه کومې پټې چې تښتي، نو هغې دپاره 50 ګرام کنزلو تیل واخلئ، او یو چمچ د ادرک اوبو، یو چمچ د لیمو اوبو، یو چمچ د پیاز اوبو، او یو چمچ میده شوي هلدي، کورکمان چې ورته موږ وایو، دا پکې واچوئ دا محل کې، او لږ شانتې معمولي هیټ ورکړئ، زیات نه، او دا به بیا پاکه ځای باندې ومږئ، د پاسه به پټۍ کېږدئ، هغه به ترې تو کړئ، او سهار به هغه کولو کې په ګرمو اوبو به وینځئ. انشاءالله یو څو ورځو کې به تاسو ته پوره فایده میلو شي، پوره صحت به میلو شي. خو دغه اسباب چې کوم مخکې بیان کړل، په دغه اسبابو کې کوم مرضونه، عادتونه وغیره چې کوو، نو د هغې به مستقل علاج کوي که نه، د کیلشیم کمی شو وغیره دا څیزونه، دا بیا بل ویډیو به انشاءالله د دغې د اوبو د کمۍ به څنګه پوره کړي، کیلشیم کمۍ به څنګه پوره کړي، د وینې کمۍ به څنګه پوره کړي، په دې به انشاءالله زه ویډیوګان کوم، تاسو ته به انشاءالله در رسي.